او څنګ کې را سره یو داسې هستي ناسته ده پروفیسر ډاکټر حضرت علي صاحب چې ګولډ میډلیسټ دی. فارمونه موږ سره موجوده وخت کې تقریبا 4-4.5 د مصرف پاتې 4.5 دا دلته رجسټر دا رجسټرډ واقع ده فری علاج دا ما د یو منټ کار دی صدیق بھائی چې دلته کې کم ایمرجنسي پیشنټ راځي هغه ته باقي دلته فری اف کاسټ میډیسن ورکړي کیږي. تعلق محتاج نه دی او بیا هم ډاکټر صاحب نه به یو څه پوښتنې کوو دا به تاسو سره شیر کوو چې ډاکټر صاحب په کومو بیمارو علاج کوي او کم بیماران دلته راځي کمې ورځې دي دغه ټول ډیټیل تاسو سره شریک کوو. د پروګرام وسات سره معذور وي د معذورته علاج الحمدلله فری دی مکمل فری اف کاسټ دی. د پاکستان د هر ګوټ نه راځي نو هغه مریضان چې هغه بستر شوي دي هغه د ډاکټرانو ویلي چې ستا علاج نه کیږي یو ځل دی راشي بیا به نه مایوسه کیږي. داسې څوک نه دی متعارف کړی چې هغه کې څه کوالټي نه وي او زه تاسو ته صرف د هغه 100 منټ وکړم هغه سلامونه احترامات ملګرو صدیق افریدی ما او څنګ کې را سره یو داسې هستي ناسته ده پروفیسر ډاکټر حضرت علي صاحب چې ګولډ میډلیسټ دی یعنی یو نه دوه نه بلکې 4 ګولډ میډلیسټ او ډاکټر صاحب چې 5 هم را روان دي نو د ستارو محتاج نه دی او بیا هم ډاکټر صاحب نه به یو څه پوښتنې کوو دغه تعارف به تاسو سره شیر کوو چې ډاکټر صاحب په کومو بیمارو علاج کوي او کم بیماران دلته راځي کمې ورځې دي دغه ټول ډیټیل تاسو سره شریکوو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټولو نه اول خو درته په خپل پروګرام کې ډېره زیاته مینه او هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدیق بھائی ستاسو مننه کوم او دا ستاسو مینه ده چې تاسو زمونږ د غریب خانې ته راغلي. انشاءالله بار به راځو او دا خبره چې تاسو وختي خبرې کولې او ما همدغه خبره وکړه چې قابلیت وي نو خلک به خامخا راځي. ډاکټر صاحب خپل تعارف سره لنډ غونډه کې شریک کړه زموږ ملګرو مینوال. بسم الله الرحمن الرحیم. فرست اف آل زه د خپل رب ډېر زیات شکرګزار یم چې یو داسې ذمواري زما په ذمه راغلی ده یعنې ما ته حواله شوې ده چې په هغې کې خدمت خلق دی او زه به د یو خبرو کوم ډېر خلک په دې سیسټم ته راغلي دي یعنې د ډاکټرۍ فیلډ ته راغلي دي او بیا که زه د یو خبرو کوم په 2 دغه کې علومو کې د جهنم د اور نه نجات دی. په هغې کې یو علم طب دی او یو علم دین دی. نو الحمدلله زما په ذمه چې الله رب العزت کوم کار لګولی دی په هغې کې لکه زه به د یو خبرو کوم دلته زموږ د هاسپټل ته د کینسر مریضان راغلي دي الله ورته شفای کامله ورکړې ده. د سی پي یو داسې مسله یعنی کریټین فاسفوکیناز دا یو داسې بیماری ده چې دا په الوپیتک کې د دې علاج شته دی ایوه دی دا لا علاج دی بس دا کور ته بوځئ هغه ماشومان چې هغه سم دم ګرځي او هغه په کټ کې پروزي یا پیدایشي بازي دین کې مقصد نه مسله راشي نه هغه چې ګم دی نه هغه کسي هغه ته فائدہ نه ملاويږي نو ته یاره ته پته ده چې نه کیږي علاج الحمدلله هغه کور شوی دي. داسې ماشومان صدیق بھائی چې هغه راوستي دلته په دې صوفه کې راته اچولي چې ډاکټر صاحب دې سره سوق هغه ماشومان مال دلته په خپل خپو راځي. داسې یو ماشوم چې هغه ته SSPE وته ویلی شي یعنی د شری جراثیم چې په دماغ باندې پاتې شي نو دا ماشوم صرف د مرګ انتظار وکړي په الوپیتک سایډ د هغې په سوچ باندې او هغه ماشوم ان شاء الله تعالی ژوندو دی دلته به زه تاسو ته ښیم چې هغه راځي ما سره باقاعده خبرې کوي. یاسین نوم دی زه ورته یم یاسین سنګ نو باقاعده خبرې کوي د هغه نظر ختم شي او نظر الله واپس کو आवाज اوریدل یعنی بهرهپن پکې پیدا شي او خبرې به نشو کولی اوس خپل څه زبان شروع کړي زه ورته یو ترجمان سر ګرځوه که نه نو الحمدلله دا کار زموږ په ذمه باندې الله رب العزت راکړی دی او بیا په دې کې ورسره سپیشلایزیشن وقتاً په وقتاً څنګه چې تاسو خبرې وکړم الحمدلله 4 ګولډ میډل ما باقاعده اخیستي دي. د هغې نه علاوه که دا وګورئ شاته الحمدلله ګڼ تعداد باندې ایوارډ لکه دا چې کوم گورنر سابقه گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علي صاحب باقاعده زه به دا یو خبرو کوم چې ما کېده هغه ماته یو ایوارډ راکړی دی د ماشومانو د چې کوم معذوره ماشومان د هغې فری علاج معالجه د هغې په عوض باندې ماته یو ایوارډ راکړی دی. نو زه به دا یو خبرو کوم صدیق بھائی چې دا هسې نه کېږي او انشاءالله تعالی که چېرته هم داسې مریضان وي ستاسو د دې پروګرام په وسعت سره معذوره وي د معذورتۍ علاج الحمدلله فری دی مکمل فری اف کاسټ دی که د پاکستان د هر ګوټ نه راځي ماشاءالله که نه او دا د اوس نه دی شروع تقریبا دا د 2020 نه دا سلسله را شروع د 6 کاله وشو او مخکې چې ژوند تر څو پورې وي انشاءالله دا سلسله به همدغسې
روانه وي جاری او ساری به وي. باقي د دې نه علاوه هغه مریضان چې هغه زړه ستړي شوي دي هغه د ډاکټرانو ویلي چې ستا علاج نه کېږي یو ځل دی راشي دی به نه مایوسه کېږي انشاءالله. مینوالو ډاکټر صاحب خبرې تاسو واورېدې د ده په خبرو کې یو لچک دی یو داسې لچک چې تاسو ته دا یو خبره یاده دي وي چې ما کلم تاسو ته داسې څوک نه دی متعارف کړی چې هغه کې څه کوالټي نه وي او زه تاسو ته صرف د هغه شومنټ وکړم او هغه تاسو ته وښیم او تاسو مطلب په هغه واړم چې بیا تاسو ما ته خبرې کوي. خو د ډاکټر صاحب زه فل ذمواري اخلم چې ډاکټر صاحب ته تاسو یو پیره راشئ او یو پیره د دې ځینه علاج وکړئ. که تاسو مایوسه شوئ او تاسو مطمئن نه شوئ نو بالکل دغه ویډیو هم ده زما پیم نمبر چلیږي په کمنټ هم کولی شئ نو بالکل به دغه ګز او دغه میدان. بل ډاکټر صاحب یو ډېره اعلی خبره وکړه د هغه مریضانو دپاره چې بالکل معذوره دي یعنی دغه د ډاکټر نم نه مایوسه شوي دي دا شانتې د نورو ځایونو نه مایوسه شوي دي او هغه په کور کې پراته دي او هغه بیا داسې خبره داسې مریضان ما کتلي دي زه خپله د فاونډیشن کار کوم چې هغه د غریبۍ د وجې د پیسو د وجې هغه په کور پراته دي. ډاکټر صاحب هغې ته فری آف کاسټ هغې ته فری علاج کوي. نو زه وایم چې چېرته معذوره وي ستاسو په کلي کې وي ګاونډ کې وي یا رشته دارو کې وي او هغه معذوره وي هغه که مالداره وي او که غریب وي تاسو دلته راتلی شئ علاج به هم کېږي او ډېر په اعلی سطح به هم کېږي مطمئن علاج به هم کېږي او بل دا چې فری به کېږي. نو تاسو بالکل زر تر زره ډاکټر صاحب سره رابطه وکئ او ډاکټر صاحب کلینیک ته تشریف راوړئ. لکه زه شوګر باندې تقریبا د 2008 نه زه کار کوم اوس پورې مختلف میډیسن مختلف دغه طریقې کار چې کوم دی ما پکې وضع کوم. مریضانو ته د شوګر مسله را روانه وي هغه په خپل علاقه باندې ټیسټ وکړي خو دغه ورځې ټیسټ هغه راوړی ځان سره دلته به میډیسن درکو او دلته باقاعده به میډیسن ورکو او چې دوباره به بیا ګنټه بعد رپورټ دغه کېدو نه هغه شوګر کې به واضح فرق راغلی او بیا هغې نه پس هغې ته موږ د 10 ورځې میډیسن ورته فری آف کاسټ ورکوو. د 10 ورځو د شوګر دپاره نن سبا تاسو وګورئ د 10 ورځو چې کوم د شوګر میډیسن دی په نور طریقې علاج کې نو خبره چې هغه 3 قسمه میډیسن هم شنو کم از کم د 3-4 هزار روپو دا خامخا راځي او موږ چې دلته کوم د 10 ورځو میډیسن ورکوو ته او هغه بیا کم مریضان وخوړل دا د هغې رپورټ هغې ځان سره خپل رشته دار چېرته څوک دی شوګر دی ویل ته راځه. لکه زه به دا یو خبرو کوم څنګه چې موږ د معذورو خبرو که دا صدیق وایي دا زموږ د معذورو فارم دی که نه باقاعده دا مونږ به ته ورکوو دا راساین کی دا باقاعده په دې باندې داسې دا ماشومانو ته دا فری آف کاسټ علاج کېږي. دا وګورئ لکه دا داسې مونږ سره په زرګو پراته دي. دا مریضان چې څومره دي دا تاسو ګورئ دا ټول مریضانو ته فری آف کاسټ دلته علاج کېږي. د دې دلته رجسټریشن شوی دی او ډاکټر صاحب وایي چې د دې نه علاوه هم ډېر زیات دي او دا خو هغه څو کسانو سره ډیټا ده که نه نو دا موږ سره تقریبا دا فارمونه موږ سره موجوده وخت کې تقریبا 4-4.5 هزار دا موږ سره پراته دي. 4-4.5 دا دلته رجسټرډ دا رجسټرډ باقاعده فری علاج دا باقاعده منتلی راځي دی ته داسې دا کارډ ورکړی شي کارډ راځي په کاونټر ښایي میاشت پس ورته میډیسن ورکړی کېږي. بیا چې کله ماشوم ته څه مسله پکې راشي یا زکام راغو یا داسې نوره څه مسله راغله هغه به باقاعده بیا راولي چیک اپ زه وکړم هغه حالات وګورم پوزیشن وګورم هغې نه پس به ته بیا چې کوم دی که څه رد بدل کولې میډیسن کې ورته وکړو او بیا واپس هغه ته هغه سلسله دغسې شروع شي. نو الحمدلله د دې نه علاوه هم که د شوګر مسله ده که د بلډ پریشر مسله ده که د بواسیر مسله ده که د نواسیر مسله ده د هغې علاوه د زړه مسله راځي. لکه پرون ورځ کې موږ صدیق بھائی تقریبا 9 مریضان د زړه کې چې داسې مریضان چې هغې د باقاعده زړه کې اوبه شوې وي که نه او هغه باقاعده هغه راغلي و دلته کې پایي کې یو مریض باقاعده داسې و چې هغه په باقاعده په دغه کې راوستی په امبولینس کې او هغه نه کېناستی شو نه ودرېدی شو نه ګرځېدی شو نه سملاستی شو. بیا دلته کې مو ته میډیسن ورکړو تقریبا ګنټه بعد چې کوم دی نو د هغه دونه کنډیشن برابر شو دونه چې هغه 3 ګنټې بیا خوب وکړو 3 ګنټې هغه بیا خوب وکړو باقاعده هغه بیا وده شو ښه مزېدار هغې نه پس بیا پاسېدو بیا ویره وایي کوم طبیعت ډېر برابر شو اوس مو نور څه کوم نور به میډیسن وخورئ. نو الحمدلله چې کرانیک مریضانو زه به دا یو خبره کوم خلک وایي چې د هوپیتیک طریقې علاج کې ایمرجنسي میډیسن نشته څوک دی راشي د ایمرجنسي زما دا یو طریقې کار دی صدیق بھائی چې دلته کې کوم ایمرجنسي پیشنټ راځي هغه ته باقاعده دلته فری آف کاسټ میډیسن ورکړی کېږي. دا زموږ طریقې کار دی او د دې مقصد صرف زموږ دا دی چې خلکو ته موږ وایو چې ستا د مرض علاج شته
خو چې ډاکټر پوی او مستند وي او هغه په دې سیستم باندې پوی وي لکه زموږ لکه داسې باقي د پیشنټ راشي تبه وي ورته زکام وي ورته لکه اوس سهار یو ماشوم راوستی دا چیک اپ مې کړی دی لکه رپورټ مې ورته لیکلی دی هغې ته باقي دا نزله دومره زیاته وه چې هغه رابېده یو شان دي هغه ما هغه لږ ته ما وویلې ما ورته بچې دی ته فلانکې میډیسن یو ډوز ورکوي و چې تاسو ټایم راتلی دی نه مخکې مې تپوس کړي مې څنګه چلې یاره پوزه خو ودرېده مطلب ایمرجنسي کې دا ایمرجنسي بنیاد اوس د دې ایمرجنسي موږ میډیسن د دې پیسې نه اخلو لکه داسې اوس په دې کې به زه یو خبره کوم که یو کس وایي چې نظر اعظم روزانه راځم ما ته د علاج هم فري وشي بلکل راځي دي په دا بینچ کې کښېني دلته به ورته میډیسن ورکړی کېږي چې نارمل کېږي ځي ډاکټر صاحب تاسو فزیکلی څه دلته مریض سره څه داسې الحمدلله زه کیروپریکټر ماسټر هم یم د هغې نه علاوه د فزیوتراپي ماسټر هم یم د حجامه ماسټر هم یم چې کوم پیشنټ ته کوم طریقې کار ضرورت وي هغه ورسره بیا موږ کوو باقي د موږ سره رومز کې الحمدلله کیروپریکټر سیسټم موږ سره شته حجامه سیسټم موږ سره شته میګنیټک تھراپي ده اکوپنچر دی اکوپریشر دی है ना कलर थेरापीज دي دا الحمدلله چې کوم مریض ته کوم حالات ضرورت راځي باقي د هغې نه علاوه دا هم الحمدلله موږ ته د خپل مشرانو د طرف نه یو سیسټم داسې حواله شوی دی چې بعضې مریض داسې راشي درزې خوړلی وي یا غورځېدلی وي یا ډېر خلک ورته ارتو شوی ورته وایي که نه هغه راوغورځېږي نو هغې سره د هغه لاس خوا چېرته موچ پکې راشي تو شوی وي هغه پټه اورېدلي نو هغه باقاعده دلته موږ شفټ کړو هغه نارمل شفټ کړو ځای الله دې بخښي مینوالو ډاکټر صاحب تاسو واورېدو ټولې به هم ډېرې خبرې ان شاء الله بار بار به ډاکټر صاحب شریکوي او مقصد د خبرې دا دی چې که تاسو کور کې مریض لرئ کلي ګاونډ کې لرئ په دې کې دا څه داسې مرستیا دي چې د هغې ډاکټر صاحب بالکل فری علاج کوي یعنې معذوره مریضان دا ډېر زیات دي زموږ په دې ملک کې او داسې معذوره چې اکثر دا معذورتیا ډېرو غریبو بېوسو خلکو ته لګېدلې ده نو زه هغې ته وایم چې دا ستاسو دپاره یو خوشخبري ده یو خسته ډاکټر صاحب درته یو خسته اعلان کړی دی چې تاسو راشئ فری علاج دلته نه وکړئ یعنې تاسو ته به دلته میډیسن که هغه د زرو وي تر لکو پورې وي خو ډاکټر صاحب وایي چې هغه به زه دله فری ورکوم د هغې به بالکل هېڅ فیس نه وي دغه شانتې نور مریض چې هغه ایمرجنسي بنیاد باندې داسې څه مسله ورته راغله نو بالکل د ایمرجنسي په بنیاد دلته کلینیک ته تاسو راتلی شئ او ستاسو به هغه علاج هم پرې کېږي ډاکټر صاحب تاسو واورېدو پروفیسر ډاکټر حضرت علي صاحب ګولډ میډلسټ دی دغه شانتې نور ډېرو بیمارو د کینسر دغه شانتې د شوګر د زړه دغه ټولو بیمارو علاج کوي نو چې څومره ملګري مونږ ګوري تاسو ډاکټر صاحب ته تشریف راوړئ ډاکټر صاحب خپل نمبر او دغه ځای پته راته شریک کړئ ملګرو نه به اجازه درکړئ بالکل جی زموږ چې کوم نمبر دی الحمدلله 0313 985 1110 دا زموږ د اوس نه او د وخت سره یو نمبر را روان دی د هغې نه علاوه پېښور کې زما 3 ورځې زما ډیوټي وي هفته اتوار او منګل پیر په ورځ اسلام آباد کې بود جمعرات زما ثوابای کې باقي د پېښور چې کوم زموږ ایډرس دی هغه حبیبه هومیوپیتھک ټیچنګ هسپتال اینڈ ریسرچ سنټر نشتر آباد چوک پبلک هیلث سکول ته بالکل مخامخ پېښور شهر دی باقي دا نو زه به دا یو خبره کوم خو چې کوم خلک هم راځي په کار دا دی صدیق بھائی چې نمبر ځان نه واخلي ځکه چې زموږ مقصد دا دی چې موږ ځان هم پوه کړو مریض هم پوه کړو چې دغه مرض څه دی نمبر په موبایل ملاویږي بالکل په موبایل باندې براه راست نمبر ملاویږي اني ټایم دی ځانته کال کولی شي او نمبر ځانته اغوستی شي دا و ډاکټر پروفیسر حضرت علي صاحب تاسو واورېدو مینوالو تر بله ویډیو پورې درنه غواړو اجازت لوی الله سپارم سلام